الله تعالی او فرمایل چې دغه مشرکانو با په پیغمبرانو پورې استهزاءګانې کولې، هغې پورې به خندنی کول. نو الله تعالی او فرمایل چې د دغه سزا دا ده چې دوی کوم عذاب غواړي نو دا عذاب په دې باندې به راشي او را پرې بوځي په دغه عذاب. اوس دلته کې الله تعالی خو دې ته د عذاب ویلي، دنیا کې به الله تعالی عذاب را نه وستو، خو د عذاب نه خو یوازې دنیا عذاب نه دی مراد، آخرت ته مراد دی. ځکه دنیا دا دارالامتحان ده او دنیا کې الله تعالی خلکو ته مهلت ورکوي. زه کوم سړي کفر کولی فوراً په د عذاب راتلی. شیخ ادریس صاحب چې شهید شو نو ماته یو ملګري ویل خدای پاک دې خلکو ته ولې دومره صبر کوي چې دا قاتلان یې ټول دغه شانتې رامروړلي وي. ما ورته دا خو بیا دارالامتحان نه پاتې کېده که دا دنیا خو بیا دارالامتحان نه وه چې یو سړي ګناه کولې دې هلاکېدی، بیا به چا ګناه نه کوو، بیا خو دا امتحان نه پاتې کېدو. امتحان خو په دې کې دی چې انسان ګناه کوي، ظالم ظلم کوي، جابر جبر کوي او دی وی الله تعالی په نور رحمتونه راوري، د دنیوي نعمتونو باران په جوړیږي، دې په دغه ځای کې خطا شي. دی وی دا خو خیمه زه د الله خو خیمه ځکه الله مال دا نعمتونه راکړي. علماء دوه قسم امتحانات دي، یو د غریبۍ امتحان دی، قرآن مجید کې الله تعالی مه ته ذکر کړی دي د غریبۍ امتحان او دغه رنګ د بیماری امتحان، د مصیبتونو امتحان. دا امتحان الله تعالی یو په خلکو باندې راولو چې په دې کې دي سم نشي کنه نو الله وی بیا پسې مونږ د فراخۍ دروازې کولو، د ځمکې او د اسمانونو دروازې پې کولو کو، نعمتونه پې راوورو. نو دا د انسان د سمولو دپاره الله تعالی کوي. دا ډومبې چې مصیبت پې راولي د دې دپاره پې الله تعالی دا مصیبت راولي چې دې په دې مصیبت کې عام طور خلک الله تعالی طرف ته رجوع کوي. نو الله وی چې دې ما طرف ته رجوع وکړي نو کو دې په بیماری کې هم سم نشو، په مصیبت کې هم سم نشو. دویم امتحان په الله تعالی د فراخۍ راولي. الله وی موږ به د ځمکې او د اسمانونو دروازې کوله وکړلې، هر قسمه نعمتونه هم پرې راوورول. نو علما وی دا دویم نمبر امتحان هم د ده الله طرف ته د راګرځېدو دپاره دی چې دې د الله تعالی شکر ادا کړي. یو کې صبر و خو دې هم الله طرف ته رانغی، د دویم کې شکر دی چې دی خپل منعم وپېژني چې هغه منعم هغه محسن چې په ما د احسانات کړي دي دا حق دا دی چې زه د ګناهونو نه منع شم او الله طرف ته روان شم. نو یې کو چېرې دی په دې پراخۍ کې هم الله طرف ته روان نشي که نه نو الله تعالی په دې په ذکر کړي دي فوراً الله تعالی بیا رانیسي. د دې نه وروسته الله تعالی د مهلت موقع نه ورکوي. د دې وجې علما وایي چې د غریبۍ د امتحان نه د فراخۍ د امتحان زیات خطرناک، ځکه د دې نه پس بیا مهلت نشته دی، دې نه پس الله تعالی بیا رانیسي. نو د دنیا دارالامتحان نو کافرانو وایي چې عذاب خورا نغی. نو الله تعالی د هغې جواب په دې آیاتونو کې وفرمایو چې ظالمانو خو عذاب منع کړی دی، نو ستاسو بل اله نشته، دک یو اله چې هغه صبر کوونکی ذات دی، حلیم ذات دی. نو د خپل صبر د وجې نه تاسو ته چې کوم دی مهلت درکړی دی، دغې الله چې کوم دی په تاسو باندې عذاب منع کړی او که دغه الله غوښتي دنیا کې به در باندې راوستی و، خو دکې الله تعالی په تاسو باندې عذاب منع کړی دی، دنیا کې نه دی راوستی، لہذا الله طرف ته راشه.